यो फरियादों का वो मजलूम हुसैना हुआ ज़ोर हुसैना Marga soya mor leila
الشهيد رئيس الأسواق برا مجلس النقابة الشهيد درجات والمدير برا سوريا فاتح. إلهي وزمت حرمة محمد وعلى عليه السلام. ترى فتحها الشهيد هدية ورسولك شهيد درجات ورسولك أشكر الشريك كربلاء شهداء وسرك ودكرك يومك مقبول برا الشفيع ورسولك دم رسول محمد وعلى محمد. جلالمودي مجلس النبوسي رحمتنا بركتنا نعمتنا نزل کی مطلوبة دبنا حالو كبيرا وصغيرا ومغفرت نصيب کی ودزمنه امام ظهوب تعجيل کی قرآن ترسلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الجنة للموحدين والنار
والنار للمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الصلاة مؤمنين الكرام محبان أهل البيت الأطهار عليهم السلام، أيها الشهيد حوالي سرد المجلس انعقاد آغا عظیم شهید آغا عظمت ملک سبکیان کچری دغا شهدا تغیر دموس منے کی نوے و دغا شهداو دغا قربانی نوے نبدا تا عزت محفوظ و نبدا غیرت محفوظ و نبدا ایمان محفوظ. دغا شهدا نیچ دغا زمانے کے دموز منے کے دغا دمود ایمانو د حدودو حفاظت کړي، دمو غیرت حفاظت کړي، دمو د عقیدې حفاظت کړي، دمو د مذهب حفاظت کړي، دمو د مقدساتو حفاظت کړي. رهبر معظم فرمایي چې شهید یاد منوانا د شهادت نه څه کمه درجه ده. شهید یاد منوانا نه مقصد څه شی دی؟ شهید یاد منوانا نه مقصد هغه دی چې انسان د شهید محفل ته راشي، کوم مشن کوم مقصد کوم هدف ته پر شهید خپله وینه تویه کړې وي، هغه مقصد او هدف باندې شوي خبرې وشي او دا شهید کومه وینه کوم مقصد دپاره تویه شوي وي، هغې وینې سره انسان عهد وکړي چې کوم مقصد دپاره د شهید وینه تویه شوې دی دغه لیار به مو زنده ساتو او که موږ دپاره د وینې ضرورت پیښ شي موږ وینې نه درې نه کوو. شهداو وینې سره پکار ده چې موږ وفادار پاتې شو او وفاداري وکړو. شهداو وینې سره وفاداري کوم صورت کې وفاداري ممکنه ده چې انسان وکړي اور پر شهداو وینې سره وفاداري ممکنه نه ده، کیدای نشي تو چورا پر مجھاروں کے بیداری نہیں پیدا ہوئی. شہداؤ بنا چشت پر رہے بیداری نہ پر رہے. شہداؤ بنا کے حرارات تھے، شہداؤ بنا کے غیرت تھے، شہداؤ بنا کے وفات بلے عقیدے سرا. شہدا داغا شہدا دیتا داد وحدانیت شهداری توجه ممنوع، داد نبوت و رسالت شهداری، داد ولایت و امامت شهداری. داغ ازمانی که کما فتنه پورته شوی و که داغ فتنه نور و تاریخ سره موازنه وکړي ټولو نه بدترینه فتنه چې پورته شوي هغه نن زمانې کې پورته شوي، ګڼې زمانې کې پورته هغه فتنې سبب دپاره کومو کسانو قرباني ورکړې ده، د هغو د میندو د پلارانو د هغو د بچیو د خاندانانو موږ څومره شکریا ادا کوو. توجه دغه شهدا خپل ځای کې د دیو مور او پلار
خویندې وروڼه خاندان هغه ما ته باندې احسان لري. قائد انقلاب رهبر معظم سید علی خامنئی حفظه اللہ تعالی یو محفل کے 2015 کے د شهداء یو خدمت ته خطاب کوي. مخاطب دی ورته خصوصي طور باندې هغه د مومنت کې شهداء حواله سره رهبر معظم کوم تصورات دي، کوم سوچ د رهبر غدي شمس الفاظ دي، څنګه جمله ده کې چې شهداء زینبیون کوم دي چې زینبیون نو سره یادېږي د مومنت کې سره تعلق لري، مومنت سره تعلق لري. دیو حواله سره یې چې زینبیون د خرو جنگي توجه مونږ دا د رهبر معظم الفاظ دي. زینبیون د خرو جنگي کی خرو مجاهدان دي، خرو جهاد کوي، خرو قرباني ده کوي. هغه د بعد رهبر معظم یې چې ما طرف نه د شهداء میندو ته، ما طرف نه د شهداء پلارانو ته، ما طرف نه د زینبیون شهداء خرمدو ته سلام ورسوه. دا د سلام حقدار دي د شهداء خرمدې چې دیو باندې سلام وکړلی شي، چې دیو احترام وکړلی شي، دیو عزت وکړلی شي. هغه کسان چې هغه شهید پرور قوم سره تعلق لري، الحمدلله موږ د دعوا کوم چې موږ شهید پرور قوم سره تعلق لرو. لغړ معاشره کې سترګې وړم چې موږ د شهداء وینې سره څومره وفا کړې لري، څومره محبت کړې لري، څومره عشق کړې لري، څومره مینه کړې لري، څومره د شهداء وینې حق ادا کړی. ځینې شهدا داسې دي، ځینې شخصیات داسې دي چې هغه صرف کور دپاره نه، خاندان دپاره نه، هغه پوره منطقې علاقې دپاره هغه د فخر سبب دي. هغو شهداو نه یو شهید د رئیس سید مزدمل حسین پکار دا دی چې موږ له شهدا وپېژنو او خلکو باندې وپېژنو. چا شهداو سره مینه کړې ده، چا شهداو تذکره کړې ده، چا شهداو ورکړې دي. شهداو سره دغو نظریات محفوظه شوي دي، خو عقیدات محفوظه شوي دي، خو منطقات محفوظه شوي دي، مضبوطه شوي دي، خو علاقه مضبوطه شوي دي. خو که چېرې حقیقت کې موږ شهداو کوم د وینې پیغام دی هغه وینې باندې ځان پوهېږي. شهداو جسد خو پرېږده، د شهداو نامې کې څومره روب دی، د شهداو فکر کې څومره روب دی، د شهداو تبلیغاتو کې څومره روب دی، شهداو تصویرو کې څومره روب دی. ما ته ته پته نشته، دشمن ته پته لګېږي چې هغه د یوه شهید تصویر نه څومره خوف کوي، څومره ډار کوي. ویلې چې د شهید تصویر کې څه شی پیغام دی، هغه پیغام څه شی دی؟ حق خدا و چې د مومن د کې څومره شهدا دي، خاص کر د مرئی شهید سید مزمل شاه په کار دی د هغه تصویر کال 12 میاشتې پوره چوک کې لګېدلی دی، دیوالو باندې لګېدلی وی، څه شي دپاره لګېدلی وی؟ هغه تصویر خپله یو پیغام و، هغه یو خپل یو پرچار دی خپل ځای کې. ویلې چې هغه خلک چې هغه شهداو نه آګاه دي، خبر نه دي، پته نشته دی ورته. نو هغه به پوښتنه کوي چې دا د شهید تصویر د څه قسم سوال نه، دا شهید چوک دی، دا د چا بچی دی، چېرته شهید شوی دی او څه شي باندې شهید شوی دی. د هغه نتیجې کې به جواب میلاویږي چې دا د مرۍ یو جواب غیرتمند او دا د خپل ناموس لپاره، خپل عزت لپاره، خپل عقیدې لپاره د هر خیر کې د خپل عقیدې تحفظ لپاره لاړ کړه چې خپله مینه کوي. هغه په خود یو تبلیغ دی د شهداو او دې کې څه شوي آثار وي. څو ورځې مخکې تاسو وکتلو که چا په هغې یو تصویر لګېدلی و، تاسو وکتلو ټوله انتظامیه حرکات کې راغله، مو هر څه برداشت کولی شوم، خو د قاسم سلیماني تصویر نشم برداشت کولی. توجه وکړه. نو مور سره مذاکرات وکړو، ما ورته جواب ورکړ چې که چېرې ته دا
شهداء سره مود خپل وفات شوی کوم ثبوت دی حواله سره پیش کوم چې امام برګاه هم پر د شهید تذکره ونشي د شهید تذکره په کار دی چولو کې وشي محلو کې وشي چوکونو کې وشي یہ درود است محمد شهید معمولی بنا کرے شهید بنا اقوام لپاره ملتونو لپاره څه شی اب حیات حیثیت لري اب حیات حیثیت لري ولې چې کچې د شهدا او د تسلسل نو شهدا او د قرباني نه وي نن به د عقیده نو نن به د نظریه نو نن به د مذهب نو کچې د نن هر څه موجود دي شرافت موجود دي انسانیت موجود دي څنګه حیا موجود لري رواداری موجود لري بیچاره موجود لري د تسلسل دي د هغو شهدا او بینو څنګه ورته پرې د عقیده نظریه باندې تعلیم سترګې وړه دغه شهدا دي دغه هغه شهدا دي چې دیو باندې یو ناقابل تنسیق ورته چې هغه کچېرې موږ څورم د شهداو د حقوقو ادا کولو کوشش وکړو بیا د شهداو د هغو وینو یوې کترې حق موږ نشو ادا کولی ولې نشو ادا کولی موږ د د ورځې زیارتي کې کله جمعې په ورځې مچیو ته لیتنا كنا معكم فافوز معكم اے کاش د صحراز حسین متاثر کربلا کے موجود ہوئے تعداد سے آغا فیض محصل کرے ہوئے چکم شہدے کربلا حاصل کرے دادا ہر یو مومنٹ شری دسڑا ارمان دے دسڑا آواز دے دے ایمان حسارے چاہے کاش کربلا کے موجود ہوئے اور تو ہم دادا فیض میں رسلی ہوئے مومنانو کربلا محدودہ نہ رہے توجہ مومنانو کربلا 100 ہجری پر محدودہ نہ رہے یہ زمان پر محدودہ نہ رہے یہ منطقے علاقے پر محدودہ نہ رہے کول موال سے کربلا کلو یوم نشرا کلا کربلا عراق کی کلا کربلا بغداد کی کلا کربلا یار کی کلا کربلا شام کی تو موس منے کے کربلا شام کی برباش والا لابو استر کے بولو تو ملائنا د موت ایو جوان سی اسرا مدے آواز کړي لکه کیږي قرباني کوي او هغه ټول د پر باید فخر کړي اوس په کار لري چې موت هغه وعده هغه دعوا څنګه زبر باندې کوم چې کاش کربلا کې موجود وي په کار د موت مړی کې دا وکوم موت د دې عملی کا وکوم چې کوم حق د مزمل د وینې دی کام سره دی مذهب سره دی لکه سره په کار درې چې د هغه د وینې حق مو ادا کوم د هغه بچیو باندې په کار دې موږ شفقت لاس کې د حق د کرامت کې باندې حق دی د شهدا بچیو حق دی شهدا بچی عظمت لري احترام لري قاسم سلیمانی چې یو پروګرام کړي ای څنګه کې یو بچی راځي غواړي قاسم سلیمانی سره ملاو شي هغه ته کې چې کسان حیر شروع څنګه ضروري مصروفیاتو کې چې کاله قاسم سلیمانی سترګې وګړولې اشاره وکړه چې تر بچی ته یار بریک دا او د عام بچی نه د شهید بچی د شهید بچی شهید بچی ته چغلیات نه بندو واځه کوم حالات کې هم څه حالات کې هم مستنه هم آرام حالات کې هم څه حالات کې هم چې کله د شهید بچی راځي شهید بچی د پر ماده پر به هیڅ رکاوټ نه شهید بچی ماده حالات کې راځي وکړه چې د شهدا او بچیو لپاره هغه تعلیمي میدان کې وي هغه اقتصادي میدان کې وي کوم میدان کې ملي پکار درې څنګه حید رکوټونه د عبد موت او فرایض ولا یو فریضه ده واجب ده موت را وختره کېږي ته د تا علاقې کې پلاني کس هغه تا نموز پر تا عزت پر تا کېده پر تا مذهب پر تا علاقې حفاظت پر هغه ځان قربان کړ هغه د بعد غنا وړه وړه یتیمان
درست محمد و محمد بن شهادت هغه یو ورثه یو میراث دی دا یو ورثه دی شهادت یو حادثه نه دی شهادت یو ورثه دی یو میراث دی دغه ورثه موت ته سید السردار سالار شهدا بادشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے میراث کی ملا دا امام حسین علیہ السلام ورثه دی هغه میراث دی شهادت پکار در مولا حسین د دغه ورثه د دغه میراث د دغه یادګار پکار در موتا سوره پر ممکن ای موتا پکار در څه د دې حفاظت وکوم د دې حفاظت مونږ نه واجب دی او شهدا حواله سره ډېر روایتونه شته عظمت شته دي چې یو شهید دی نامه والا ذهن کې وکړه مالک علی وځان سره ځکه مور ته یو څه خوب کې راغی خوب کې ورته چې مورې معذرت سره یم د نشم خو مجبور یم یوه خبر درته کوم بچیه څه خبره کوې ورته چې مورې څوره پورې که کیدی شي نو د جمعې شپې باندې زما قبر ته مه راځه بچیه ما ویلې قبر نه منې کوې ورته یې مورې قبر نه منې کوه خو د جمعې په شپې مه راځه ورته یې بچیه ویلې چې جمعې په شپې باندې چې څوره شهدا دي هغه ټول شهدا د کربلا کې د حسین مهمان د حسین محفل کې حاضر وي خو چې د کوم شهید مور قبر ته راشي بیا د مولا حسین ورته وایي چې پلانیا پورته شه قبر ته ځان ورسه مور د قبر ته راغلې مور ته راغلې مورې نور څه خبره نه دی خو چې ته قبر ته راشي د قبر ته نو مولا حسین د ما ته وایي چې پلانیا لاړ شه د خپل ځای ته د مور انتظار دی مورې که ته نه راځې نو زه به ټوله شپه بادشاه حسین سره تېروم دغه د عام حضرې دا شهدا د مولا حسین مهمان شهدا دي مولا حسین د میراث د ورثې د محافظ شهدا دي او قرآن یې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا خبردار گمان مه کوه भले भले हो जैसा पता उसका सोच के मोड़ा नशी फिक्र के मदारा नशी सदा प्लाने मर दे कुंकास आका साथ सगा तो खुदा यार के कातर शवी गदा पैगंबर यार के कातर शवी गदा अहले बैत यार के कातर शवी दी खबरदार हम को बरे के तो सोच के नशी जहन के नशी सदा हमड़ा दी बल अहया عند ربهم يرزقون دغه زندادي خدای څخه رزق کړي بلکې کی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات هغه خلق څنګه ته خدای جل کې قتل شوي دي شهیدان شوي دي غوتا مړی نه وای بل احیاء ولكن لا تشعرون غازنداري تاسو ته نه پوهیږئ کله خدای چې تاسو ته نه پوهیږئ مسعود نه پوهیږئ د شهدا زندگی باندې نه پوهیږئ صرف دوره په موږ د شهدا زندگی باندې پوهیږئ دغه کوم اثرات د دین ولري توجه وکړئ کوم اثرات د دین ولري کوم شرافت دنیا کې زنده ده کوم عزت دنیا کې زنده ده دوره پوهیږئ چې د شهدا او برکات شهدا مو ته زندگی راکړي شرافت ته زندگی ورکړي مذهب ته زندگی ورکړي نظریه ته زندگی ورکړي عقیده ته زندگی ورکړي کومو ته زندگی ورکړي دا د شهدا شعر زندگی ورته موږ په موږ لا پدې چې تاسو په موږ نه پوهیږو شهید دا خبر نه ماره چې شهید څوره پر زنداوي هغه د چاز دی توجه وکړئ شهید څوره پر زنداوي هغه د یو کور یو فرد وي توجه وکړئ د خاندان یو فرد وي او کله چې شهید په نظریه باندې قربان شي هغه د بیا خاندان پر پاتې نشي هغه د قومونو سرمایه وګرځي هغه شهید مزمل حسین دا د موږ قومونو د مذهب یو سرمایه دی دا د خاندان یو فرد اوس نه دی
dalam ټولو سرمایه دی تر ټولو عزت دی سترګې وغړوه غنم دانه راوخله غنم دانه سل کله کېږده به شیشو کې کېږده به خو ترقي نه کوي څومره پورې د خاورو لاندې نه وي کړي خاورو لاندې که یوې په بدله کې به سل درته درکوي شهید هم دا دی چې څومره پورې زنده وي قدر او قیمت پته نه لګېږي کله خپل ځان خاورو لاندې کړي کام ته زندګي ورکړي نظریې ته زندګي ورکړي شهید په باره کې دی ما من احد ان يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا کله یو انسان پیغمبر دی د شهید شهادت سترګې وغړوه شهید کوم مقصد باندې ځان قربانوي شهید سترګې وغړوه شهید ځان کس نه دی شهید ناک ځان مرګ نه دی دې چې کوم دغه خوښوي چې ورته جنت ته داخل شي او جنت د بعد بیا دنیا ته د ارمان وکړي چې کاش یو د دنیا ته لاړ وې توجه نه مړه ولهم على الارض من شيء چې موږ کې ټول دنیا ورته ورکړي دنیا کې څوره شریعت څخه ورته ورکړي او چې یو د جنت ته داخل شي دوباره دنیا ته وکړو نه لري ارمان نشته الا الشهید مگر یو کس د چیرې څنګه کله جنت ته داخل شي جنت نه چاونه کیږي چې جنت نه دوباره وځي یو شهید دی څنګه د ارمان کوي څه تمنا کوي څنګه دوباره دنیا ته واپس کړل شي او دنیا کې بیا شری اشر مراتب بیا لاس ورته بیا کاته شي خپل یاري کې د شهید ویل د تمنا کوي ویل د شهید ارمان دی چې څنګه د باندې چې ورته مرشي جنت ته ورسېږي منزل مقصود ته ورسېږي جنت ته بیا راوځي او بیا مرشي بیا جنت ته لاړ شي بیا جنت نه راوځي دنیا ته بیا قتل شي بیا جنت ته لاړ شي دا احساس کا چیرې دا تمیز کا چیرې دا سعادت کا چیرې دا جرأت کا چیرې دا شهید دی چې شهید بار بار تمنا کوي چې ما ته جنت نه پکار اے پروردگار ما ته بیا زندگی راکړه چې دنیا ته لاړ شم د تا یاره کې بیا قتل شم وجه چشره وجه داره چې د خدای یاره کې کوم کاس بیا کویږي تالیږي زخمي حالت کې وي زما کډل حالت کې وي هغه څنګه کډل حالت قوت او عظمت که کوم محسوس کړی غواړي چې بار بار د عزت او د افغان وطن بیا نشي هغه عزت وطن بیا نشي هغه عزت وطن بیا نشي شهید د تکلیفاتو پروا نه کوي صرف د خپل ذات ته کوم پروردګار یاره کې کته حاصلې کې درود کوشته محمد و محمد باندې وکارداري چې موت شهدا یاد وکاردت تزاوس شهدا یاد تزشنه مقصد څه شي د شهدا مقصد باندې کومه نظریه باندې وینا توه شویره هغه نظریه په قابل موتا زنده وسو د کربلا څخه زنده ده څه وجه ده ځکه زنده تر تزاره چې د شهدا کربلا ذکر څنګه زنده ستاره کوم چې کوم غلطي کړي دغه کې مشکلات جوړ شي غدیر ما کویر کړي مشکلات جوړ شي ورته کربلا ما زنده ستاره سرخویوں کے عزت تا نصیب شوئے تو شہداؤ یاد ستنا دا شہداؤ دا پر عظمت نرے کام دا پر عظمت دی دا شہداؤ دا پر پیدا نرے کام دا پر پیدا دی دا شہداؤ دا پر ثواب سبب نرے دا تا دا پر ثواب سبب دی سترگے بگڑا دا عظیم شہداء زینبیون شہداء فاطمیون شہداء دغه شهدا دي چې یو شعار ټول عباس کې یا زینب اې د حسین قدر من فور مهار یو کاس د تا عباس او نو یو په بخت باندې تفسیره کوله تفسیره دا وکړه چې دا څنګه کېدلی شي دا راخو خانه دی دا راخو مناسبه نه دی
عباس کو یونے بل عباس نشی کی دلے عباس کو یونے بل عباس نشی کی دلے دینا دا مقصد داشت اید حسین کے درمنے خورے عباس دا حفاظت ہونا کہ ممکن دا حفاظت ہونا کلا گتا گستہی وقت اللہ تو دا جو شہید مورو دا جواب ارکے سکا چیرے دا شہداء بین سر وفا نشی کولے دا شہداء بین توحید ماکا دا شہداء دا نرینا مقصد نام نوال سموگا دا عباس زین نسو دا شہداء دا نرینا یو پیغام چشو چه دا شہداء دانو دا پرا عباس نمونه عمل وکر زوال میدان کے ورد دانا در آئیدل وکر زوال نمونه عمل وکر زوال اے بی بی نن کچر تکلیف رگلے پروا ماکا کچر نن عباس نشترے مباد عباس پیرویہ کے دا عباس نقش قدم کے دا عباس سنت کے آخری بینے قدر پردتا حفاظت کروں تب دوبارہ مصرہ چوکا سینہ نکھے آغا شہداء دغه نره لاج وسطل عزت وسطل دغه نره محفوظ وسطل څنګه دوا کړی و هغه چې ثابت کړل هغه داعش ولا څو پورا تیاری سره راغلی پورا منصوبه سره راغلی د بیبي د زیارت څو د حرمتي کړی و حمله کړی و اور باندې وقتلو چې د بیبي وجود توجه منارو بیبي وجود شام سرزمین نه ختم کی د بیبي نما ختم کی بیبي یادگار ختم کی د دغو شهداء د کوم عهد بیبي سره قرون عباس کی یا زینب د دغه عهد او وعده بس تريد شان سره وکړه د سترګې وګړو غد هللو دی غیر د د چا برکات دی دا دغه شهداء برکات څنګه نیمو یاد کې ناست پس د مارس تمام صرف څو جملې دي پر شهید سید مزمل حسین شاه روح منا خوشحال وګرځيږي او دې پر قیامت کې د مو شفیع وګرځيږي د مو شفاعت وکي څو جملې شهید د پر هدیه دا شهداء زینبی شهداء دا زینبی شهداء تو حسین قدر منے خور پرائے منے شہید شہداء تو حسین قدر منے خور لیار منے لنگی شہداء تو حسین قدر منے خور لیار زندگون کی شہداء آغا تو حسین قدر منے خور پیغام منے لبیک یون کی شہداء لکہ چرنگے تو حسین قدر منے خور تو رور نماز زندہ وسط اللہ دا چې دغه شهداء د بیبي مزار زنده وساتل نو لپاره د بیبي عزت زنده وساتل نو لپاره هغه بیبي چې هغه د ورور خاطر لپاره کربلا نه شام پورې لاړه دغه شهداء چې مرینا شام پورې د موت او عزت حفاظت لپاره لاړه لکه څنګه د حسین قدرمن خور شام کې د حسین د کامیابی اعلان وکړ همدغه شهداء مرۍ نه لاړلو پاکستان نه لاړلو مختلف ځای نه لاړلو شام کې د خپلې کامیابي اعلان وکړ شام کې د هغو ظالمانو لیار ونستا او هغه دستو نابودي کړلو ټوله علاقه محفوظه ټوله دنیا محفوظه بیبي چې کله شام ته لاړله د حسین قدرمن خور نه پوهېږم تاریخ مختلف دي څومره وخت یې تېر کړی دی لږ دی ډېر دی څه دی خو بیبي کوم میشن دپاره لاړه وه هغه میشن دې انداز سره تکمیل ته ورسېدل چې یا خو هغه یزید څخه د حسین نما نه شوه برداشت کولی او یزید کې باقاعده رسمي طور باندې بیبي د ازاداري بنیاد کېدول شام نه کېږدول دا نن ما ورته کوم ازاداري کوم ناست دی کوم مدام کوم دا د بیبي هغه سنت دی چې د دې بنیاد د حسین قدرمن خور شام نه او د یزید علاقې نه لګولی یزید دربار نه لګولی کله بیبي ښځې کې ماتم وکړ ماتم مقصد څه شی و ماتم مقصد دا و چې د حسینیت کامیابي اعلان کله شام نه روانېږي بیبي کله شام نه روانېږي که جوې تیارې شولې مولا سجاد دی چې لاړ شو
هغه وړه امانت نه هغه وړې بیبي نه رخصتي راوخته چې کله مولا سجاد سره د بیبیانو ټول لړلو هغه وړې بیبي کابل نه چاپېر کېناستلو هر چا خپل راز و نیاز ورسره وکړل چې کله کاروان تیار شول کجاوې تیارې شولې مولا سجاد ترور ته غږ وکړ ترورې وکسه چوپ پاتې خو نه وي ټول پوره دي چې کله بیبي اندازه ولګول او ویې ګڼلو ورته یې مولا ټول پوره دي خو مور د نه میږي کاروان کې چې کله مولا سجاد ته پته ولګېدله مولا ورته ما ته پته دی مولا سجاد مخکې ترور ورپسې کله راغلو چې یې وکتلو د وړې سکینه کابل به نه مور ځان اچولی پریدونه د کوي مولا سجاد ورته یې مورې پاڅه کاروان تا ته ایثار دی ورته یې د ما سجاده زویه څو ورته د لور کابل نه وړې سکینه کابل نه زه باره ته لاړم څو کله خرابې ورته رسېږم نو ورسته به د یې وړوکې به اواز وشي مورې ټول شام کې پرېږدوله ما مې له شام کې به پرېږده چې څو ورته مو دا راغلل اجازت مو واخیستل خو بیا چې روانه شوم نو د ده اواز کېږي چې ښځې نه مور روانه کړله کله کاروان روان شول کله کاروان چې کله کجاوو کې بیبیانې ناستې دي بیبیانې روانې دي سفر جاري دی خو د حسین قدرمنه خور د کجاوې کې بار بار شام طرف ته مخ ته وایي ټوله پریشان بیبي نه لرې پناه شوې ټوله پریشان حدودونه وتلي یې نه دی اوله پورې د بار بار شام ته مخ ته وایي واجه څه شی وه کیدای شي بیبي وړې سکینه سره عهد کولی وعده یې کولی خو د ما سکینه جانې لورې خفه کېږم زه په شام کې بیره ته پرېږدم څوک راځي او که نه راځي ترور بغیر د تاره زندګي نه تېروي ترور به د بیا شام ته راځي عزیزانو کاروان روان د دوراهي باندې راغلل بشیر پوښتنه وکړله مولا سجاد دوی یار دی یوه د مدینې یار دی یوه د کربلا یار دی دا راته ووایه کربلا ته څو که مدینې ته څو مولا سجاد راغی ترور ته یې د ماشرینې ترور یې یوه د کربلا یار دی یوه د مدینې یار دی اوس حکم د تارې ترور ته ورته د ما سجاده زویه زه به مدینې کې څه کوم ما کربلا ته بوځه ما کربلا ته بوځه ما ورته نه د کربلا رېږه ما د بغیر د بوره کپړه پرېږدولی دی ما د لېږه بېرته نه بغیر د غسل کپړه پاتې وه نو کربلا ته بوځه عزیزانو کله دغه کاروان کربلا ته روان شول دغه قبیلې نه مخکې یوه بله قبیله رسېدلې وه دا د چا قبیله وه دا د جابر قبیله وه جابر د مولا قبر به یې ناست دی راز و نیاز دی کوي یو ته غږ وشو جابره لمړې د ما قبر نه وریا شوه ما قبر پرېږده مولا ډېر ستړی سفر مې کړی دی مدینې نه راغلم مولا پرې غږ وکړ جابره ته مدینې نه راغلی خو ما سترګې خویندې راغلې کربلا ته ما خویندې شام نه راغلې لمړې وریاشه چې کله کربلا ته د کاروان ورسېدل کله ورسېدل نو ترور یې امام سجاد ته د ما سجاده زویه زه څه کربلا ته تلم نو کربلا کې قبرونه نه وو جوړ کربلا کې قبرونه نه وو زه د قبرونه قسم خو ما ته د قبرونه پته نه لګېږي دا د چا قبر دی ترور ته د چا قبر پوښتنه کوي ورته یې ما ته د ورور حسین قبر وښیه ترور یې مه ټوله ولي والله د بابا قبر به یې ودروله ورته یې د ما شیرینې ترورې دا د تا حسین مظلوم قبر دی یا خو دا خبره وه څه بیبي قبر به نه وجده بېهوشه شوله امام هوش کې راوستله بیبي به بېهوشه شوله بیبیانې د کربلا شهداو هغو قبرونو باندې پریشانې شولې عزیزانو بیا پوښتنه کوي ورته یې د ما سجاده زویه صرف ورور خو مې نه و ما خو ښایسته خلک ویاړونه کربلا ځمکې باندې پرېږدولي وو ما ته د ویاړونو قبرونه وښیه ما ته د ویاړونو قبرونه وښیه ما ته د پریونو قبرونه وښیه عزیزانو یو قبر خیل ورته بیبي مقام کول عزیزانو بعیده خبره نه دی چې د اکبر مور
مدی کی تلاش ویا اکبر جانا سویا پاتا ای اول یارم واتکا چیتا لاشی لیلا وی غزر لی بلونا نادے تبیا راجی دوبارا یا دنیا نلاڑ زویا یا حس خوشحالی دے یا دنیا کے ملکا آئے کشتی پور مویلی دلی اسویا تا پریسیرا آئے کسرلی بلونا نادے جمیا راشی دوبارا آئی مخوچیر دا زوالتا ایانو مخوچیر کرتا زوالتا یا پتیر لیدلی لوسویا آیتن مولی دیا کبارا تا خوشنائی ویرفتیا وید سرلی بلونا نادے جمیا راجی دوبارا یا احلالائی یا نزوی پاوینو یا نمور لیلا یا سپین